السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هیله لرم چې تاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ګرانو وروڼو، دا د ایډا فوټوشاپ 22مه ویډیو ده. ګرانو وروڼو، په دې ویډیو کې به موږ ایډیټ منو څه به نوره پسې وایو. نو ګرانو وروڼو، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ګرانو وروڼو، د ټولو نه مخه که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ او دا ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. او سره دا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره ویډیو تر دې پورې په اسانۍ سره در ورسیږي. نو راځو ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګرانو وروڼو، چې کومه لاره ایډا فوټوشاپ خلاصو، دا زما سره ایډا فوټوشاپ خلاصو. نو زه چې کومه لاره نو پیپر راخم نیو اوکې. دا چې ما راواخلې، زه چې کومه لاره ایډیټ له راځم. ایډیټ کې ما تر کلیره پرتې ته وایي. نو ګرانو وروڼو، ستنې چې ښځې چیک سپلینګ چیک سپلینګ ستا سره څه کار کوي ګرانو وروڼو؟ زه راځم او لاره خط لیکمه. نو ګرانو وروڼو، په دې کې که څه هم یعنې کې څه مسټیک ولو، هغه ما دلته زما سره چیش کې د ایډیټ کې چیک سپلینګ دا به زما سره چیش کې د سپلینګ چې څه غلطي هغه به زما سره چیش کې سم به کړي. اوس دلته ما NOOR لیکلی دی، دلته خالي NOR. که څه چیرې هم اګنور کوئ، اګنور یې کړئ. یعنې کې زما چې کوم خط لیکلی دی زه هغه سم دی، زما هغه کې که مې چینج کړي، دا مې چینج سمپلي پر وولئ، سره به هغه چې شي چینج به شي. دا د ګرانو وروڼو دا زما سره چې شو چینج شي. بیا زه چې کومه دا یعنې کې سلیکټوم، بیا زما سره چې شته فایند اینډ ریپلیس ټیکسټ. دا څه کار کوي ګرانو وروڼو؟ دا کوم ورډز ته سلیکټ کړئ. نو ګرانو دا چې مې سلیکټ کړي، بیا زما سره چې راځي ایډیټ فایند اینډ ریپلیس. دا څه کار کوي ګرانو وروڼو؟ فایند ورډ NOR. زه دا ورشم دا ورډ زما سره پیدا کړه، که چینج یې کړه په چیش باندې نو دا زما سره دا دی، ما وولې نو فایند نیکسټ یې کړه، خالي سمپلي به ترې دلته چیش کړو. بیا فایند نیکسټ مې پر ولې ستا سره پیدا کړئ، چینج یې کړه. چینج ستا سره ګرانو وروڼو دا هر څو یعنې کې دا رقم نور لیکلي ولو چې چینج حال پر وي، ستا سره به ګرده چینج شي. یعنې څه دي لیکلي دي هغه ستا سره چیش شي چینج به شي. بیا زما سره چې راځي ګرانو وروڼو، زما سره په ایډیټ کې راځي کنټینټ اویر سکیل. دا ګرانو وروڼو دا څه دی ګرانو وروڼو؟ که ته یې لیدلی کنټینټ اویر سکیل دا څه سره څه کار کوي؟ دا څه سره دا کار کوي ګرانو وروڼو، ما د دې بیکګراونډ خلاص کړي. زه سمپلي دا ما نه دی سلیکټ کړی، نو زه راځم امیج له ایډیټ کنټینټ اویر سکیل. دا زما سره یو دم سلیکټ کړي، یعنې کې دا رقم بیا سلیکټ کړي. د بیا چې کوی سم کوچنی کوئ او غټوئ سم. بیا زما سره دا کار کوي. انټر کول زما سره، بیا زما سره چې راځي ایډیټ پپټ ریپ. دا څه کار کوي ګرانو وروڼو؟ دا ډېر ښایسته کار کوي. زه سمپلي یو تصویر اخلم، کنټرول او مې پر ولې زما سره تصویر اخلم. دا زما سره ما راواخیستی پپټ ریپ مانم. دا سره ډېر ښایسته کار کوي ګرانو وروڼو. چې سمپلي واره د دې بیکګراونډ خلاص کړئ، خلاص مې کړئ، بیا به دلته راشئ ایډیټ له پپټ ریپ له. اوس ګرانو وروڼو هغه ځایګۍ لاکړئ کوم ځایګۍ چې تاسو غواړئ دا ځایګۍ څه نه وښورېږي. زه چې کوم دا ځایګیان سلیکټومه. ګرانو ته به سمپلي کلیک پر وی لاکوئ. بیا دا چې کوي دا د لاک کار کوي. دا چې تی کله هم دا بیکګراونډ یعنې کې دا کوم ځایګۍ چې تور شوی دی دا ځایګۍ لاک کړئ. د دې اندر چې کوم تصویر دی یا کوم هر شی فایل یا شی چې هغه لاک مې کړئ، چې دا رقم مې کې لاک کړئ. بیا تی دا بیکګراونډ چې تی هر رقم غواړئ شوروی شئ، خو دا تصویر به چیش کېږي نه به شوري. اوس راځم دا بیکګراونډ چیش کوم شوروم یې، خو دا تصویر به بیا چیش کېږي نه به شوري. زه راځم که تاسې زما سره ګرانو وروڼو دا د ما بیکګراونډ شورومه، خو تصویر چیش کېږي نه شورېږي. نو ته که تاسې زما سره ګرانو وروڼو دا ما بیکګراونډ څه رقم کوي، ته که تاسې دا زما سره
زه هر څو غټوم زه سمپلی ګورم افلای مې کوي. نو ګران ورونو دا د زما سره هغه تصویر دی، دا ما چې کوم بیکګراوند لا کړی و هغه یې نه دی خراب کړی، دا کوم چې ما نو لا کړی هغه یې چیز کوي یعنې کې خراب یې کوي. اوس ګران ورونو بل زموږ سره چیز راځي. زه سمپلی دا باندې F12 ومه، دا زما چیز کوم ما سره پری ټرانسفورم دا هم ستا سره ګران ورونو دی کار کوي لکه کنټنټ اویر سکیل. دا سره راځم ایډیټ له راځم سمپلی پری ټرانسفورم پرو ومه، دا زما سره یو دم یې سلیکټ کوي خالي اکشنۍ کوم غټوم. نو ستا سره دا کار کوي ګران ورونو. دلته هم ستا سره ستا شو ټرانسفورم کنټرول دی، دلته بیا یو دم پری ټرانسفورم یعنې کې یو دم یې ستا سره سلیکټ کوي. بیا زما سره راځي چې شي ټرانسفورمز دا ګران ورونو ستا سره سلیکټ کوي، بیا ستا سره څه کوي سکیل یعنې کې سکیل ګرځول روټیټ هم د هغه رقم د سکیو ستا سره ګران ورونو سلیکټ شولو. اوس یې ته چې کوي سکیو وایس یعنې کې دا رقم یې سکیو وایس ته که ته زما سره زه تصویر یوې خواته و بلې خواته وړی سم دا رقم ستا سره چې کوي دا سکیو یې. نو ته که ته زما سره دا سکیو د هغه رقم روټیټ هم د هغه رقم د ګران ورونو ستا سره یعنې کې ګرځوي. زه ایډیټ له راځم ټرانسفورم ډسټورټ سکیل ګرځوي ګران ورونو دا ګرځ ستا سره د هغه رقم دی ډسټورټ پرسپیکټیو ریپ دا ستا سره روټیټ پر دونه ده یعنې کې 180 ډګري باندې دا زما سره چې دا تصویر وګرځوه ستا سره دا دی وګرځوي د هغه رقم ته نور هم په ټرانسفورم په ځای هر شی پر استعمالوی سي. زه هم روټیټ 19 ډګري یعنې کې 90 ډګري باندې زما سره وګرځول دا ستا سره څه کوي دا ستا سره ګرځوي. بیا چې شي فلپ هورزنټل فلپ ورټیکل دا ستا سره اړوي چپاو یعنې کې سم تصویر هغه ستا سره چې کوي چپا یې اړوي. زه چې کوم واره دا لومې دا ما سکیل کوي زه دې ته چې کومه دا در استعمالوم پر ایډیټ ته راځم. زه چې کومه ټرانسفورم ما سره بیا چې راځي فلپ هورزنټل فلپ ورټیکل دا سره ګران ورونو اړوي چپا یې چې کوي اړوي زما سره. بیا زما سره چې راځي دا هغه د اګین اینډ اګین چې د پرولو بیا اړوي ستا سره هره واره چې هر شی تا پر استعمال کړي ته دلته سمپلی اګین پرو ستا سره به چې هغه کار به هره واره کوي. که ته چیرې هم هر شی پر استعمال کړي دلته اګین پرو وي دا کم دننه شی چې دی دلته څو استعمال کوي 180 ډګري پر استعمال کوي یا سکیل پر استعمال کوي تی مازې اګین پرو ستا سره هغه نور چې زیاتوي. نو ګران ورونو بیا زما سره چې راځي الاین زه سمپلی چې کوم دلته یو څو لیره جوړوم دا ما جوړ کړو زه چې کوم سلیکټوم نو دا زما سره سلیکټ شولو. زه اوس راځم دلته زما سره چې راځي ایډیټ په ایډیټ کې زما سره راځي اټو الاین لیر دا ګران ورونو دا چې کې ستا سره دا کوم لیرونه چې دا یعنې کې سم په ترتیب یې ستا سره راولي ستا سره هر رقم پرسپیکټیو دلته تا درشولي هم دي هر رقم دلته په هر پکچر کې تا درشولي دي د هغه رقم ته چې کسې لیرونه اړوی سي یعنې کې ارینجمنټ یې ورکوی سي. بیا زما سره چې اټو بلند لیر دا هم ګران ورونو ستا سره چې کې بلند میتود دا ګران ورونو چې ته چیرې هم تصویر واخلې دا رقم به یعنې کې که ته چیرې هم تصویر واخلې نو دا رقم به ستا سره ګران ورونو دا ستا سره چې کې ستا سره د لیر کم دغه چې دی هغه ستا سره چې کې بدلوي. که مې دا ویډیو خوښه سوي د نور دوستان سره هم شیر کړئ. که ته تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او سره دا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. نو د خدای په امان.